قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ذبح د بقرې دا د دې دپاره وه چې ان یهون معبوده تفسیر مدارک لیکلي ځکه دوی به بقرې ته خپله اله وي نو الله ورته دا بقره ذبحه کوي دپاره د دې ان یهون معبودهم چې د دې معبود خپله دوی توهین وکړي ځکه چې خپل معبود څوک ذبحه کوي نو ان یهون معبودهم. او بعضې علما فرمایي چې ذبح د بقرې دا ځان له خباست دی ځکه دوی 40 کاله دغه غوا طلب کوله نو دا ځان له خباست ځکه دی چې 40 کاله خو به مړی پروت نه و که نه نو ذبح د بقرې ځان له خباست او قتل دا ځان له خباست دی. نو بیا ذبحه مقدمه ده د قتل نه او دې مطلب دا چې د الله په حکم کې چون چرا کول چې دې ته ویل شو چې بقره ذبحه کوي خو ذبحه کړې به نو دوی بار بار تپوسونه شروع کړو نو خدای پې ګرانه کړه نو ذبحه د بقرې دا ځان له خباست او قتل ځان له خباست. او بعض علماء کرام فرمایي چې تعین د بقرې د پاره د توهین د بقرې دی چې دغه شان غوا به وي دوبار بار تپوسونه دې دپاره کول چې بس وی به بس قلار شي ما یې لاله ووایي نو دغه شانې غوا به وي نو دا د مدارک د تحقیق سره منافي دي. اوس تعین د بقرې د پاره د توهین د پاره نه وي نو تعین د بقرې بیا خو بلا فایدې شو د دې جواب کړی دی دا جواب کړی دی چې دا ځان له قتل دی دا ځان له خباست دی او ذبح د بقرې ځان له خباست دی او دې نه معلومیږي جواز د نسخ قبل العمل نسخ قبل العمل ځکه چې تقید یو قسم د نسخ دی تقید یو قسم د نسخ لکه معراج کې نبی علیہ السلام 50 منځونه فرض
نو په تګ راتګ سره هغه ټول منسوخ شو، صرف 15 پاتې شو. ځکه چې قبل العمل ځکه چې اعتقاد د عمل نه مخکې وي، او اعتقاد د نبی علیہ السلام د اعتقاد د امت. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء وي، حمراء ول نه وي، بيضاء ول نه وي. بعض علماء کرام فرمایلی دي چې دا رنګ خوخ الله رب العالمین ځکه صفراء وي. لکه اوس زمونږ اکثر زیړ پټکې تړو که نه، خالص یې زیړ خو نه وي، خو زیړ بخني. نو یو روایت کې دا هم راځي چې میکائیل علیه السلام زیړ پکې وایي. عبدالله ابن زبیر جنگ کې راغی، زیړ پټکي والی او کپړې اچولې وې د ټاټونو او د کجورو د بټنو په ځای باندې د کجورې پکې غني پکې اچولې. جبريل میکائیل علیه السلام راغی، هم زیړ پټکي او نبي علیه السلام تپوس وکړو، نو هغوی جواب ورکړو چې دا الله ته خوښ دی. او موږ ته حکم کړل چې ټول زیړ پټکو کې لاړ شي. عبدالله ابن زبیر سره مشابهت. نو پټکې که توري که سپینې که زیړې ټول راغلي او شین هم راغلی. شین لکه د جنتیانو جامه بشنی. او چې کومه علاقه کې دا خلکو خپل شعار ګرځولی، نو به تنه لغونه اجتناب وکړي. لکه به تقوم موازیتهم، به خلک په دام چته ودی کې. او دلته کې تور پټکي افضل له سپین افضل له، بعض خلکو سپین ته ویل دي، بعض خلکو تور ته ویل. حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کې تور پټکي. نو ډاکټر احمد شرباسی رحمه الله فرمای، هغه وی چې تور پټکي زکو د فار د دفع درفي د فار درفي چې ځکه نور پټکي خو تور نو پیغمبر کوم یو دی او کالی کمری والے دویم داره گرد و غبار او تور پټکي گرد و غبار نه راکاږي. سپین پټکي زر خیرني په دې بنیاد نه. نو تور پټکي هم جایز دی، سپین هم جایز دی، زیړ هم جایز دی. زمونږ کابرین زیړ پټکي وهي، نو دم په حدیثو کې راغلی، کتاب الترجل کې راغلی، ابو داود کې هم دا روایت شته. او بل دی په دې نسبت سره هم وایي تحریک ریشمي رومال هغه وخت کې به زیړ بخن پټکي ووهل. د شیخ الهند رحمت الله علیه د مریدانو او هغه وخت تحریک ریشمي رومال ورته. مولانا صاحب زیړ پټکي وهي، مفتی صاحب وهو، مولانا غلام وهو، مولانا عبدالله درخواستی صاحب، مولانا اجمل خان صاحب، او دې پورې خونه هم کوي که نه. مولانا عبدالغفور یدري صاحب، مولانا امجد خان صاحب، مولانا عبدالله درخواستی صاحب هم مختلف پټکي به سره وو. کله به زیړ مفتی صاحب رحمت الله علیه هغه ټول عمر اکثر به زیړ پټکي وو. کله کله پروګرام ته لاړ، چا به کوله لونګۍ په سر کړ، لکه څنګه چې مولانا صاحب ته کله سپینه، کله چې د بلوچستان بعضې علاقو ته لاړ شي نو هغه د مریانو غټ پټکي په سر، وزیرستان ته لاړ شي نو هغه زیړ ونی پټکي د کلک ونی هغه په سر. هغه اعزازي خبرې دي، د هر خلکو خپل یو ثقافت دي. نو پټکي چې دی د پښتون قوم اسې ثقافت هم دی، شمله او پګړی، عربو کې هم دا ثقافت. ځکه تسر الناظرین.
وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها اول دوی وما كادوا يفعلون اول کې الله فرمایي فذبحوها ذبح یې کړې ده او آیت اخر کې فرمایي وما كادوا يفعلون چې دی ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں گئے تھے ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں گئے نزدیم نو ورغلی ذکر کادا د افعالو مقاربونه ده او د دې متعلق د نحاتو اختلاف ده نحق مذہب اغداد روح المانی جل نمبر اول اور 292 اب تصریح کړی ده چې کادا په نفي او اثبات کې د نور افعال په شان دي که کادا مثبت او نه اثبات نو بیا د قرب فایده ورکوي او که کادا منفي نو د نفي د قرب فایده ورکوي چونکه دلته کې کادا منفي دی نو نفي د قرب فایده ورکوي مطلب دا چې دی د ذبح نږدې هم نوتلي کول خو درکنار دی د ذبح نږدې هم نوتلي کول خو درکنار نو د ذبح نفي ته نه معلومیږي نو تعارض راغی د اثبات او د نفي ځکه فذبحوها کې اثبات دی وما كادوا يفعلون کې نفي ده فذبحوها کې اثبات دی او وما كادوا يفعلون کې نفي ده نو جواب دا دی چې دا نفي او اثبات په اختلاف د اوقات باندې محمول دي دا نفي او اثبات په اختلاف د اوقات باندې محمول دي مطلب دا چې اول خو دوی د ذبح نږدې هم نتله او قسمه قسم بانی او حجتونه ته بوصل مقصد داو چې بس الله تعالی با وایي چې بس پرې زیات ما پریشانه کېږي بغیر د ذبح نه به درته قاتل وښیم یا مقصد داو چې بقره کې به دومره زیات قیودات ولګي نو دا به نایاب شي بقره کې به دومره زیات قیودات ولګي چې دا به نایاب شي نو پیغمبر به موږ ته ووایي هغه موږ ته بغیر د ذبح د بقرې نه قاتل وښیي لیکن چې کله الله صاف صاف بیان وکړو نو د دوی بهانې او حجتونه یې ختم کړو او په تعالی سره هغه میلاو شوه او ذبح د بقرې په دوی لازمه شوه نو د آیت مطلب دا شو چې فذبحوها
في زمان الثاني فذبحوها في زمان الثاني وما كادوا يفعلون في زمان الأول. فذبحوها في زمان الثاني وما كادوا يفعلون في زمان الأول. دا اختلاف زمان او د ازمنه او د اوقات نورستو تعارض به نه پاتې کیږي ځکه تعارض د پاره اتحاد د ازمنه او شرط دی. تعارض د پاره اتحاد د ازمنه او شرط. او بل جواب دا دی چې نفي او اثبات په اختلاف د اعتبارانو باندې محمول دي. چې نفي او اثبات په اعتبار د اعتبارانو باندې محمول دي. یعنی یو اعتبار سره ذبح کولو ته نه نږدې کېدو او په بل اعتبار سره ذبح وکړله. نږدې کېدل ولې نه چې د رسوای نه یېرېدل. دوی ذبح کول نه غوښتل چې د قاتل نوم معلوم نشي، د قاتل رسوایی به وشي یا دا غوا د قیامت د زیادت په وجه به اغوستل مشکل شي. ځکه دا غوا ډېره ګرانه وه نو د رسوایي یا د زیادت قیمت په اعتبار سره دوی ذبح ته قریب نه ورتلل، مګر د تعمیل د حکم په اعتبار سره دوی ذبح وکړل. ځکه چې د الله حکم منلو او نفي او اثبات په مختلفو اعتبارانو کې هغې باندې محمول شي نو تعارض ختم شو. ځکه د تعارض دپاره اتحاد او اعتبار شرط دی او دا تحقیق کړی دی روح المانی علامه علوسی 292 صفحه جلد نمبر اول. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا دا خباستي ثاني القتل للمال او دا مقتول نوم عاملو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کله چې قتل تاسو یو نفس فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تدارأتم نو تاو دال قریب المخرج دیگه فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بس په جګړو شي تاسو په هغې کې والله رب العالمین ښکاره کوونکی دی دا هغه څه تاسو پټوئ. فقلنا اضربوه ببعضها ممورتوی چې ووهئ دی مړي لره ببعضها په بعضې اندام در سره. نو ها ضمیر د مؤنث دی، مړی مذکر دی. نو دا په اعتبار د نفس سره یا ووهئ دی مړي لره ببعضها په بعضې اندام د دې غوا سره. د هغې غوښه راواخلئ په دې باندې وموږئ د به ژوندی شي یا په بعضې اندام د دې مړي سره.
میت تراجع دی نفس تراجع نو دی به ژوندی شي. شاه منصور بابا رحمت الله علیه به وایي چې انجکشن ورته ووایه هسې ذوقي معنی به کوله. کذلک دارنګې یحیی الله الموتى کذالک د تشبیه د پاره راځي لکه دا آیت او کذالک د بیان د کمال لپاره راځي وکذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس او کذالک د علت لپاره راځي وكذلك حقت كلمة ربك نو كذلك دارنګ الله رب العالمین جندي کې مړل او خي تاسو آیاتونه امید ته تاسو عقل به مومي پوښ ثم قست قلوبكم ثم استبعاديه ثم تعقیب ذکری د پاروم راځي ثم د تعقیب د رتبه د پاروم راځي او ثم استبعادیه هم راځي. تعقیب ذکری لکه ثم استوى على العرش ثم استبعادیه لکه دا ثم قصد قلوبكم يستقصدون استاسو پس د دینه د پشان د کانو یا سخت د کانینا او یقینا ځنې د کانو ناغ دی لما تفجر من النار چې رواني کې داغې نو ولي د علماء دیوبند لکه مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې پاره شعبه کې داغه شاګردان د شیخ الهند شاګردان د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه شاګردان هر شعبه کې لکه د دریا باندې کار کوي. وان منها او زنه د دین لما غدي يشقق چې سریږي روزي داغه نو بو اصلاح د محلي کوي. وان منها وزن الذين اغدي شريكي ورزيكي من خشيه الله دير الله اصلاح د نفس کی الله رب العالمین ندی غافله د عملونو استاسونه افتتمعون تتم د نوع ثاني افتتمعون ان يؤمن لكم ایستمکو تاسو چې دی یقینو کې بتاسو او یقینا تیر شوی دا فریقه د دینه چې اوردل به کلام د الله ثم يحرفون به بدلو پس داغینا چې دی پوښو باغ منهم يعلمون او دو پویدل چې دا کار مون غلط افتتمعون ان يؤمن لكم اتحسبون ان قلوبهم صالحه للايمان ابو سعود داوي ته ګمان کې چې د زړونو به صالح دي پر د ایمان عیسی علیہ السلام او فرمایل چې میں تم سے اور باتیں نہیں کروں گا د تاسو نور خبرې نه کوم زمان رستو آفاق قرید را روان دي او فقرید معنی دا قلید معنی دا ستوده شده او صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړه نو دی هغه پټو را پټو تفسیر به د خپل رائے مطابق کو د خلقو د کولو د پاره ثم يحرفون من بعد ما عقلوا په خپل پوښ او به په هغه تحریف کو وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې ویل شي د ایمان راوړی در فريق ثاني منافقين او تتمه کې د پنځو خبيثو جماعتونو ذکر کوي تتمه کې د پنځو خبيثو جماعتونو ذکر کوي وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې ویل شي د ایمان راوړی لکه ایمان راوړل
وإذا لقوا الذين آمنوا كل شديد وإذا لقوا الذين كل شيء يوزي شدين مؤمنان وسر قالوا دي آمنا من إيمان نورله وإذا خلا أو كل شديد يوازي شي بازو دي باز نور ترى قالوا دي يتحدثونهم سورة آل عمران کی با راشی كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وظنوا أنهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم بہرحال الدك آیت دے 79 نمبر آیت دے ادغا سورة آل عمران 86 نمبر آیت سورة آل عمران 86 نمبر آیت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ظنوا أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم بهرحال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين دارنگی سورة بقرة کی براشی رستو وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سخبروي دوی لرا بما پا خبرو چه اللہ تاس تخکارا کردی ليحاجوكم بلام برای عاقبت چه بابا انجام دائی چه بتاو سر دلیلو نیسی جگڑی بشروع کی احتجاج بکی حجت بنیسی دا ساسو خبری بزان دا پرد حجت جوڑی عند ربكم في حكم ربكم عند ربكم في حكم ربكم يا هذا عند ربكم هذا عند ربكم أفلا تعقلون ألا تتفكرون فلا تعقلون سوچنا کوئی تاسو ألا يتأملون ألا يتفكرون ألا يتأملون أفلا تعقلون أولا يعلمون ایسا پوئگی دوی ان اللہ یقین اللہ رب العالمین پوئگی آغا چه پٹی دی وما کانو وما يعلنون آغا چه خکارکی يعلم عالم الغیب والشهاد يوم محرفين أو منافقين ودريم سو منهم زنددين أميون أميان دي أميون دا فريقي ثالث دي ومنهم زنددين أميون أميان دي لا يعلمون الكتاب نبويجي بكتاب من إلا أمانية مگر ببنياد أميدنا أمنية ستوي أغوميتا لا ترجعوا إلى أصل لا ترجعوا إلى أصل أصلني أغيت أمنيوي يو رجاء رجاء جدا ترجعوا إلى أصل لك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس نجات مومي نو کشته بوچو بنزي کن هغه لار ته نه اختیار کړي بوچو بو کشته نه زی الا امانيه مگر به بنیاد بدون انهم الا يظنون وانهم الا يظنون بل ذکر راځي انهم الا يخرصون تش ګمانونه کوي فويل للذين يكتبون الكتاب لا څلورم خباست دي څلورم فريقه ده نسبت الله ته د غلطۍ کی نسبت الله ته د غلطۍ کی فويل للذين هلاكت راكسان بار يكتبون الكتاب چې لیکي کتاب په لاسونو خپل منی به وای چې دا طرف د الله پاک نه چې واخلي باغ سره پیسې لګي هلاکت دې د بار هغه چې لیکي لاسونو دې هلاکت دې د بار چې دې کسب کړي یا دوی کسب
وقالو دا فریق خامس صاحبزادګان زمون پلار دې خو موږ مزه کو وقالو دوی لن تمسنا النار هرگز به اون رسیږي مسبنه کې موږ لره اور الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې پشمار سمانه په مقدار د مودې د عمر د سړي مقدار د مودې د عمر د سړي یا چې څومره زمانہ زمون پلار نیکه د سخی عبادت کړی دی هغه زمانہ کې موږ له سزا راکړي یا په قدر د ګناه بکړي یا په قدر یا د عمر په بنیاد په مقدار د عمر د سړي یا چې څومره زمانہ زموږ پلار نیکه د سخي عبادت کړي یا په قدر د ګناه بکړي قل ورته اتخذتم ساغسر تاسو بنز الله وعده هرگز خلاف نکی دا الله د وعده خپل نه یا وای تاسو په الله پاک منه خبره تاسو معلومه نه دروغ وای بلا حق دا بیان قانون بلا حق دا من کسب سیئاتن چا چې کسب کړه بدای لرا وحاتت بی چا پیر شو دا غنا گناہوں دا غف اولائکا اصحاب النار دے جہنمی دے ہم فیہا خالدون دے پاہی کی ہمیشہ معتزلہ خوارج دا دین دلیل نیسی غیر مرتکب دا گناہ در اثر مسلمان نے دے خوارجو اور معتزلہ ہوئی چھ مرتکب دا گناہ اگو منزلہ بین المنزلتین ثابت دی چنہ مسلمان دے انہوں کافر دے نسی شے دے بوتل لے به پخپلم نه پوهیږي چې څه شي او اهل سنت والجماعه او دی آیت دا پیش کی بلا من کسب سیئه واحاطت به خطیئه فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ومخلد في النار نه مگر کافری نو جواب یو دا دی چې سیئه مراد سیئه عظیمه تنوین برای تعظیم هغه مراد څه دی شرک سیئتن عظیمه شرک مراد ہے ای شرک عبداللہ ابن عباس دا ترجمہ کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مطلب دار ہے احاطت بھی دین مراد دار ہے چی پزرکیم ایمان پاتی نشی یا پزرکیم ایمان پاتی نشی یا د خلود نه مراد طول مکس دے ډیر زمانہ ذکر بل نسلم دا معلومین ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا د ایمان په توسل سره نه پته لږ ګناه کوي خو مطلقي ګناه د ایمان د لپاره ظاهر نشي جوړېدای سوچ اعتقاد ته نه راغلی البته فی نفسه خپل غلط کار دی خو اثر د ایمان نشي ختمولی او چې شرکی نو نیک اعمال کرامت نه دي ځکه د مشرک عمل نه قبلي نو معلومه شو چې عام ګناهګار ته مغفرت کېدی شي خو مشرک مبتدی او خلق چې قانون د غیر الله غواړي نو ته مغفرت هغه پرې نشي کېدی چې تایب شوی نه نو کوم خلق چې ځان ته سیکولر وایي کنه دی پوهه چې د نور اعمال بیکار دي کومز کې کروجه نسی
ځکه د الله د نظام سره بل نظام شریکوي او دا خلک په دې باندې نه پوهېږي که نه دا یو عام شی ګڼي چې یاره بس دا خو دنیا ده بعضې خلک پکې دا وایي چې پارټیانې چاته جنت خو نه ورکوي نو الله پاک اولئک حزب الشیطان بیا چاته وایي اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون بیا هغه کامیاب ولي دي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر دا چا دپاره دي نو سیکولر نظام چې غواړي د اسلام نه متبادل اشتراکي نظام خبره کوي لیبرلیزم خبره کوي روشن خیال اسلام نو بیا خو د نبوت دعوه وکړه که نه چې زه به نوی نظام راوړم نو دا دمی هوي لهجې سره د خدای د نظام نه انکار کولی او دا وایي چې زه د الله نه زیات ښه پوهېږم نو داسې خلک ځکه خو دې ته الله رب العالمین قرآن کې د شرک په زمره کې اچولی دي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون بل ذكي وكفى بالله شهيدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فكبره تكبيرا نو الله دا شنه نه قبل دې ته الله د شرک د دې وجه نه موږ قام دنیا ته امت مسلمه ته خصوصا دا یو چې علیکم بالجماعه چې نبی علیہ السلام ویلي د مولانو ته یوازې نه دی ویلي علیکم بالجماعه والاطاعه تاسو باندې جماعتي زندگی لازمه ده نو مذهبي جماعت شته کنه او به د خدای د ټولو مذهبي جماعتونو بنیاد چې د هغه جمعیت العلماء اسلام دی دارالعلوم دیوبند کې د مدرسې بنیاد مې خوده شه دی تبلیغ هم دغه نه شروع دی او جمعیت بنیاد هم دلته کې خوده شه اولنې امیر مفتی هند مفتی کفایت الله رحمت الله نو کفایت المفتی موږ ته قبول ده مناظرو لپاره ځان سره ګرځو او د مفتی کفایت الله جماعت موږ ته نه دی قبول دا ظلم او شیخ الهند رحمت الله علیه او حسین احمد مدنی او حفظ الرحمن سوهاروی مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبدالله سندی شبیر احمد عثمانی احتشام الحق تانوی مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله حضرت لاہوری رحمت الله علیه حضرت بیر شریف حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه تسلسل سره ده اوس ځان خلک د خپل مفاداتو لپاره یعنی د خپل انا د حب جاه لپاره دا نشي برداشت کولی چې زه به پلانکي تقاعد څنګه وي نو ځان یې د دوه ګټو جماعت جوړ کړی دو اینڈ کی مسجد بنا وای دا ټول دیوبندیان موږ دا نه دی چې دیوبندیان نه دي و دې خلک مو دوکو کوي د دیوبند وارث جماعت جمعیت العلماء اولاد شه د حضرت ارشد مدنی صاحب نه تاسو کې د هندستان کې به هغه په مهر ثبت کوي کنه دارالعلوم دیوبند کې چې اجتماعي هر کال چې یا په دویم کال په پنځم کال خو خو مولانا صاحب زی مفتی صاحب ته هزاروی صاحب ته مولانا عبدالحق صاحب ته دا ګرم مولانا خو نه غوښتل بس مونږ یو چې تاسو مونږ چېړو نه او مونږ چېړل البته اختصام او جګړې مونږ په مناظرو په فتوو نه کوو مونږ خپله مطمئن یو هغې باندې کار کوو هم فيها خالدون دې په دې کې همیشه وي او دې لپاره هغه آیت دی که نه دا حدیث دی چې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ تپوس نبی علیہ السلام من قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك دخل الجنه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ورته وی وان زنا وان سرق دې غلام کې او دې بدکاریم کې نو نبی علیہ السلام وین زنا وین سرق وین زنا وین سرق وین زنا وین سرق په څلورم ځل یو علی رغم ان فی بزر کته باندې ډیر ناګوار لګي خو بیا هم دا سړی جنت ته ځي چې لا اله الا الله وی دغه دا ډیګری ده او دا نور اعمال چې سیاسي جرم دی سیاسي جرم سزا به کټاوي او به جنت نو عبد الله حضرت ابو ذر غفاری به دا حدیث نقل کو بیا ناغه ان رغمان فو وزه په اوسم خفای چې دا سړی ولې جنت یا لکه
حدیث کی راضی چی جہنم نہ باواز ارشی یا حنان یا منان یا حنان یا منان اللہ با ملائکو تو اچتا سو گو رہے اللہ تو معلومی ملائک بلار شی جہنم سیل بو کی بے واپس رشی یا اللہ جہنم سر دے پتہ نہ لگی اللہ بو داروغہ دے جہنم نہ تپوسو کے فلان کے گٹ دے فلان کے زیدے التکی سڑے تھڑلے شوی دے زنزیرون کی دی بلار شی آغا زنزیرون بوس پڑی سڑے بترو باسی اور بے آبی حیات منی اولم بی و جنت کی بداخل کی اور یو خبر دام دا چی مومنان جہنم تا جزی مسلمانان نو دا شرمول دا پارا نزی شنو و دا پاکوالی دا پارا چی گن من تی پاکشی و کافران شرمیدو دا پارا چی دا خودے و شرم ام فیا خالدون دی بدے کیا ہمیشہ والذین آکسان سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ مکافات عمل سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی مکافات عمل سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی مکافات عمل نے قوم نہیں بچ کے دلے آکسان چی مومنان دی عمل کے نیک دا آکسان جنتیان دی بدے کیا ہمیشہ وَإِذَا خَذْنَا کلج نوع ثالثہ دا موجودہ بنی اسرائیلو پینزہ خباستون دا موجودہ بنی اسرائیلو پینزہ خباستون وَإِذَا خَذْنَا کلج وعدہ کلج مواست وعدہ دا بنی اسرائیلنا تعبدون الا اللہ چھ بندگی منکہ مگر دا اللہ پاک وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا دا مور پلار سر بخصلو کو تحسنون احسانا انشاء معنن عطف تا انشاء معنن پا انشاء معنن من یا احسنو بالوالدین احسانا یا تحسنون احسانا یا احسنو بالوالدین احسانا احسنو بالوالدین عطف دا لفظن معنن راغل لے پا معنن من وبالوالدین احسانا دا مور پلار سر خسرو گویز القربا دا خپلوانو سر و نبی علیہ السلام رغمان فو رغمان فو رغمان فو خدا دا غسلی پوز خاوری کی درزلوی قیل من نبی علیہ السلام الذي جاروه بوائقو جو گوانڈی تی نسکو مانی یا نبی علیہ السلام ویچ الذي لا يؤمنو لا يؤمنو لا يؤمنو قیل من قال الذي لا يؤمنو جاروه بوائق او خدای دا اصلی پوز خور کی قیل من نو نبی علیہ السلام آ خلق چی مور پلار دا بودا توپ پا حالات کی بیمومی یا یو دے دوان ولم يدخل الجنہ او دے جنت تنزی ولیتاما یتیمان یتیم پر طولو انسانانو کی چی مستعمل شی نو دے معنی صدا الذي فقدا والده چه پلاری مڑی آگا تو یتیم کوئی یتیم والے دا بلوغت نرستو بے نہیں یو سرے دا ذرو کاری ویزے یتیم مال اٹھ رکھا بلاغت بالغ کی دو پوری یتیم بے برستے یتیم دغانے کی تعریف پی نسا دیکھی یتیم ستوئی الذي فقدا والدو اپا نور حیواناتو کی مستعملی کی دے پا الذي فقدا امو چی موری مڑی آگتا یتیم لکو تاسو خیالو که اسپای دا کن اسپای دا غی بچی دی نو چی چانے راوڑی دی آگا اسپای دا دی بچو پا طرف زی او کم اسپای دی اگو لخ کری نو زکا مونگ دی خلقو تیو گنی دا قبلی خز اسپای ما جوڑا ہوئی چی دا اترن پی جوڑی 500 کسان وردائیں گی یا لکه دا بیزی بچه دی نو اگا پیسو اگا پی پتہ نلگی گنا پی خدا مور ورکی گنا اس انسانانو کی مور پی ورکی خو پلار چوم مینا کی جی سر خسمانه چوم رکی
خرچې څومره برداشت کوي خو چې د سپی بچي لوی شي بیا ځان په خپل طرف لاړ شي د چرګې بچي چې لویګاڼې شي هغه چرګې په خپله بیا وهي ځان رسغلی شړي هغه کې تمیز هم نه وي دغه د سپی بچو کې چې کوم نري هغه چې لوی شي بیا خپله مور نه پېژني د بیزي بچی چې لوی شي پیسکوره شي بالغ شي بیا په مور ورته هو خو په وړوکوالي کې چې د سپی مړه شي نو بچو خصمانې له بیا سپي خو نه راځي بس بچي بیا مړه شي څوک ولا خوراک ورځي څوک نه ورځي نو الذي في سائر الحيوانات الذي فقد امه اب انسانانو کې الذي فقد والد واليتامى والمساكين ومسكينان حضرت جابر بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ تو ام المساکین بھی سبب ام المساکین دب روٹے ډیر ورکول یو ځل روټه کړو نبی علیہ السلام نه خځه ورته کسان راولند دا आवाज وکړ نبی علیہ السلام ټول راځي او لوګ کسان ټول راځي ابو هريره سے رضی اللہ تعالی عنہ او گیشه و نبی علیہ السلام نے مسئلے تو پوچھ کے مسئلہ پر ہو گیشه راځي جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تبع ام المساکین وقولوا وای خلق ته خبر واقیم الصلاة کوي منځونه ورکوي زکات به مخ وړو تاسو الا قليلا منکم اول خباست د موجوده بنی اسرائیل اول خباست اعراض عن کتاب الله تولی ثم توليتم الا قليلا منكم اگر لک تاسو نه وانتم تعرضون او دا تاسو عادت اعراض تاسو عادت وإذا أخذنا ميثاقكم دویم نقص او دویم خباست نقض عهد وإذا أخذنا ميثاقكم كالجماعة وعد استاسنا چمتی وی دماءکم منی دیوبل ولا تخرجون انفسکم موباسی زانون اخبل یا یوبل من دیارکم دکل اخبلنا بے اقرارو که تاسو وانتم تشهدون او تاسو پدی منی پووی حاضر و گواهان سندی رحمت اللہ علیہ دیزی کے فرمائی کہ یہودیوں کا اخلاقی اور سیاسی معاہدہ سے پیر جانا یہودیوں کا سیاسی اور اخلاقی معاہدہ سے پیر جانا داغین اوڑیدل یہودیوں کا اخلاقی اور سیاسی معاہدہ سے پیر جانا ثمان تم بے تاسو در پر تحقیر اے دا خلق تقتلون قتل اور بتاسو زانون اقبل او درم خباست اخراج وتخرجون ويستل بتاسو یو فريقا منكم استاسو نذكر داغونا او غلب بتاسو کولا باغی من بالاسم والعدوان باسم او بعدوان سر سرورم خباست اسم او عدوان وَيَاتُوكُمْ أُسَارَا وَكَرَابَ غَلَطَاسُ تَقِيدان فِدْيَ بور كولتاسو داغي دا حرام او پتاسو من وستل لدي افتؤمنون بعد الكتاب پنزم خباست بازی من یا بازی نمن ایس ایمان روڑے پا بازی کتاب من انکار کوئی دا بازونا فما جزاء من يفعل ذلك منكم پستر جزا دا آچا چکی دا کار ساسونا مگر شرمولی بجند دنیا کی اپورز داخل با واپس پریشی سا خذاب تا او ندی اللہ رب العالمین نا خبر دا عملون استاسو فما جزاء دما کافیہ
او مضاف ومن موصول يفعل ذلك منكم دا سله ده الا خزي شيئا الا خزي وده خبر استثناء مفرغه شيئا الا خزي ابا الا سره بیا عمل ختم شو وقد انتقض النفس بالله وقد انتقض النفي بالله نما نافيه او جزاء مضاف من موصول يفعل ذلك منكم دا ټول سله موصول سره سله نه ده مضاف الیه ده مضاف او مضاف سره مضاف الیه نه مبتدا او الا خزي دا ولا خبر ده او جزاء ده وإن يأتوكم أسارى تفادوهم نکم کی خطاب دے مجموعی تا او مراد تن آخذین دی لکه ټول ته خطاب دی ان یاتوک چرا بغلل تاسو خطاب دی مجموعی تا مراد تن آخذین نیون کی دی او دا سورة الرحمن کم دغه شانې خطاب راغلی دی یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان نو ذکر د دوانو دی خو د تاریخ دریاب نه راوځي نو خطاب مجموعی ته مراد تینا هغه تاریخ دریاب یا لکه یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یتلو علیکم آیاتنا سورة آل عمران سورة انعام ځکه پیرانو کې خو نبیان نشته راغلي نو خطاب مجموعی ته شو مراد ته انسانان التفادهم کې مراد ماخوذین دي کوم چې نسل شوي مطلب دا چې بني قریظه د يهودو بني قریظه يهودو او د دې ډله وا د اوس د مشرکانو سره او اوس مشرکان او بني نذیر یهودو او خزرج د مشرکانو د دې ډله وه د دې مشر چې د هغه نوم سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه او د بر ډلې مشر سعید بن معاذ رضی الله تعالی نو مثلا بني قریظه بقیدان راوسته د بني نذیر نو بیا به بدله ورکول اوس قبیله ته نو چاته پوسو کو چې دی ولې قید تر ولای او بیا بدله ورکوي ندی ولا جواب ورکو چې بدله من زکه ورکو اوس ته چې موږ سره جنگ کړی دی کنه بدل او د دې فدیه من خپل زکه ورکو نسلی من زکه دی چې زمونږ ډله د اوس سره او دې د خزرج مرګري دي فدیه زکه ورکو چې دا زمونږ قبیله نو فدیه به په خپل ورکو اسم ستوي محرم الجنس او عدوان محرم النوع
اسم ستوي محرم الجنس، عدوان محرم النوع. सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई अगोई सियासत में कानून इलाही की पैरवी न करना दुनिया में अजाब, जिल्लत और ग़ुलामी का मूजिब बनता है। सियासत में कानून इलाही की पैरवी न करना, सियासत में कानून इलाही की पैरवी न करना दुनिया में अजाब, जिल्लत और ग़ुलामी का मूजिब बनता है। सियासत में कानून इलाही की पैरवी न करना दुनिया में अजाब, जिल्लत और ग़ुलामी का मूजिब बनता है। फदल की मंग इल्ला खिज़्युन मंगवे चदा इल्ला ज़का मा और ला दा चिराशी बे इल्ला चिराशी नो कदिन तगज़न नफ़ी बे इल्ला नफ़ी उसर ख़त्म शी। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमा अल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरह। ततिमद नौ सालिसी दा खलक दे चागस्तिला जुंद दुनिया बदल द आखिरत की स्पक बनकड़े शी दी ना अज़ाब व नबदी सलेम दाद उकड़े शी। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरह। दुनिया माने करीब मुकाबिल बईद दी। दुनिया करीब था मुकाबिल इसी दे बईद। अंतुम बिल उद्वत दुनिया व हुम बिल उद्वत क़ुस्वा। सूरत अनफाल 42 नंबर आयत की। दुनिया बला मानद अव्वल और मुकाबिले दे आखिर खसीरत दुनिया वाल आखिर, खसीरत दुनिया वाल आखिर। सूरत हज ये 10 नंबर है। बल्द दुनिया बला मानद असगर मुकाबिले दे अकबर। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। सूरत हामीम सिजदा। बल्द दुनिया मानद कलील मुकाबिले दे कसीर वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर। सूरत मुजादिला आयत नंबर 1। बल्ले खैर मुकाबिले दे रज़ील। अतस्तब्दिलूना बिल्लज़ी हुवा अदना अतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। सूरत बक़रा 61 नंबर आयत। वलक़द आतैना मूसल किताब। शदीद अंबिया सर मुकाबला कर ताना वराबिया बयानी। वलक़द आतैना यकीन वरकड़ा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते किताब ले गले मंगदन रुस्तु बिर रुsul बाब राय तादियत नूर रसूलान ले गले। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात और कड़े मा ईसा जुद मरियम ताल बय्यिनात साफ दलाइल। व अय्यदना ताईद मा कड़ो द रूहुल कुदस रूह मुक़द्दस सरा। रूहुल कुदस रूह मुक़द्दसा इजाफत बरे तशरीफ। रूह मुक़द्दसा दे या बिरूहुल कुदस रूह द अल्लाह रब्बुल आलमीन। नो दे माना दा ना च अल्लाह के हुलूल करे।
خدا اضافت برای تشریف، اضافت برای تشریف. یا وأیدناه بروح القدس، روح القدس نو مراد څه دی؟ اسم اعظم، اسم اعظم. یا روح القدس نو مراد څه دی؟ جبرئیل علیہ السلام. یا روح القدس نو مراد انجیل دی. لکه نبی علیہ السلام په دعا کوله اللهم اید الحسان بروح القدس، اللهم اید الحسان بروح القدس. فكلما جاءكم بدر کله بچرات رسول او چې نه وغوښتو استاسو نو استكبرتم اكفرتم واستكبرتم، اكفرتم واستكبرتم. یو فریقه بعد دروژن کوله تاسو، فریقا تقتلون، او بل فریقه به تاسو قتلوله. وقالوا دي قلوبنا غلف، زړونه زمونږ په پردو کې دي، جرندې ورته والی شي. سورة محمد کې به راشي بل على قلوب اقفالها، بل على قلوب اقفالها، د دې په زړونو مهرې. او به دې وایي دا زموږ عقل ته نه راځي. وقالوا ويدي قلوبنا زړونه زمونږ په پردو کې دي، بل لعنهم الله، بلکې لعنت کړل دي من الله رب العالمین. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، نو فكذبتم فريقا كذبتم فريقا. نو كذبتمنا فريقا او د فريقا كذبتم حذف شوی، او دې ته ویل کی صنعت الاحتیاط، دې ته سوی صنعت الاحتیاط. فريقا كذبتم، نو كذبتم فريقا، فريقا كذبتم، نو كذبتم نو فريقا او د فريقا كذبتم حذف شوی دی، دې ته ویل کی صنعت الاحتیاط. وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، الله مور والده نو مور روان کې الله او سبب د مور بکفرهم، په کفر د دې سره. نو فقلیلا ما یؤمنون، پس کم دي د دوی په دې خلکو کې ایمان والا. فقلیلا ما یؤمنون، دا کم ایمان د دوی عبارت دی د ایمان د دوی نه په بعضو کتابونو باندې. قلیلا ما یؤمنون څه مطلب؟ دا کم ایمان د دوی عبارت دی د ایمان د دوی نه په بعضو کتابونو باندې. نو مراد د ایمان نه ایمان لغوي دی، مراد د ایمان نه ایمان لغوي، یا کم په منزله د عدم دی، یا مراد د کم نه عدم دی. نو بیا د ایمان نه مراد ایمان شرعي دی، بیا د ایمان نه مراد څه دی؟ ایمان شرعي، چې هغه تصدیق اختیاري دی سره د تسلیم نه. هغه شرعي چې هغه تصدیق دی اختیاري دی سره د تسلیم نه. په دوړو تقدیرونو کې قلیلا صفت دی د ایمانا، ایمانا محذوف دی، او یا قلیلا زمانا قلیلا، ایمانا قلیلا یا زمانا قلیلا. لکه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يا قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم.
وقالوا قلوبنا غلف. سندی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی یہود اور رجعت پسند مذہبی طبقے کا اپنے عمل پر غرور کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا. یہود اور رجعت پسند مذہبی طبقے کا اپنے علم پر غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہونا. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہونا. فلما جاءهم کله چې راغلي تا کفروا به وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله کله چې راشي تا کتاب طرف د الله نه تصدیق کړي کتابونو دا خبرو چې دي سره او دي پوخا یستفتحون چې فتح به غختل علی الذين باکسانو چې کافران دي. فلما جاءهم کله چې راغلي تا پیغمبر انکار وہی پیژندو انکار وکړه لعنت دے د الله پاک کافرانو باندې. لکه کیف یهدی الله قوما كفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينة. سورۃ آل عمران 86 نمبر ہے. ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. درې معنی دي. اولنې دا ودوی پوخا چې خبرول به کافران چې نبی آخر الزمان را روان دی نو هر کله چې هغه راغی نو دوی انکار وکړو. نبی علیہ السلام را روان دی موږ به د هغه په معیت کې ستاسو سره کوبي وو خو چې هغه راغی دوی انکار نوفو یستفتحون فتحوا علیه اذا کله چې خبر ولور کی کله چې باغی منی پوشی اذا علمه و دا تشریح کړی دا تنویر رحمت الله علیه. او دیمه دا دعاګانې به غوښتلې د الله تعالی نه په مقابله د کافرانو کې چیر زمونږ نبی آخر الزمان راولې چې موږ داغه په مرګرتیا کې دا سر بیعت او کافرانو سر کوبیو نو چې راغې نو دوی د انکار وکړو. فلما جاءهم عرفوا كفروا به لعنة الله علی الکافرین. او دریم دی با پخوا د نبی علیہ السلام په مخ باندې دعاګانې غوښتلې خو چې کله راغی به انکار وکړو. و صدقه د نبی و طفیل د نبی و صدقه و طفیل لا مسئله مختلف فی ده. بعض علماء نه قائل لك علامه ابن تیمیه وغیره و بعض قائل خو د مناظرو مسئله نه ده. یو اختلافی خبره یو اتفاقی برحمتک یا ارحم الراحمین دا اتفاقی ده بونو کې اختلاف نشته کړی. نو موږ خپل درس کې د پوخانه زما زخو موږ مشران د ستیر شي موږ خپل درس کې دا اختلافي مسلې د څه انداز کې نه چو دوه طرف نه دلایل شته په دې باندې څوک یو بل ته کفر نسبت نه کوي نه به مناظره کوي. وسیله خبرونه راغلي دا یا پاکستان له اختلاف دي چې وسیله په اتباع د ذوات فاضله او که مطلق ذات فاضله دوړو باندې اقوال دي. بهر حال ځنې په اتفاقیات باندې قایل او بل ته حرام نه وي.
ځکه د یهودو هم دا کار وکړ قالو بعزت فرعون انا نحن الغالبون هغه ته خدا ساحران ته خدا پته نه چې دا مردار دی ځکه هغه د خدای دا وکړ بهرحال دونه خبرې جایز دي او اولویت په اتفاقی خبرو کې بے سمجھترو بانفسهم دا تتمه د نوع سات خامسي زديان ناکاره دی چې اخلي دی پای سره نفسونه خپل یا خرڅوي چې انکار وکړي دا کتاب نه چر لګل الله رب العالمین اول انکار کې بغيا د وجه د زنا هغه چر لګل الله رب العالمین د فضل خپل نه پا را لګي الله رب العالمین د فضل خپل نه پا چمن چر دا شی بندګانو نه د دې انکار وکړو ولي نسجلوا شو فباءوا بغضب على غضب ندي اختشوا بغضب سره د بل غضبنا وللكافرين عذاب مهين کافرانو د بار عذاب دمناک د سپکاوي دي واذا قيل لهم امنوا شکودا سیندی رحمت الله علیه فرمای یہود کا قومی تعصب وإذا قيل لهم کله چې ویل شو د ایمان وروړي په کتاب باندې باعث على الايمان څه شه ده ولې راوړي ځکه انزل الله خدای را لګل قالوا دوی نؤمن ایمان وروړو موږ په سمونه چې را لګل شي د موږ ته انکار کوم موږ دا غنا چې ورا ما ورا د دین دي سیوا د دین وهو الحق دا جواب شکو سره دینه چې هغه حق نو ته د حق انکار کوي مصدقا لما معهم دویم وجه چې تاسو د کتاب تصدیق کړئ به انکار تصدیق کې دا کتابونه معهم چې د دې سره قول ورته دریم وجه چې تاسو دین حق او تاسو نبیان حق نو تاسو ولې قتلوه ولې تکذیب کوئ قول ورته فلما تقتلون ولې قتلول تاسو انبیاء وخا ان كنتم مؤمنين كتاسو مسلمانانو ولقد جاءكم موسى بالبينات سلورم وجه او یقینا تحقیق راغلو تاسو موسی علیہ السلام په صاف دلایل سره به جو کته تاسو قیل اله پس داغه نو انتم ظالمون تاسو ظالمان واذا اخذنا ميثاقكم پنځم وجه خامس چې تاسو نه به خدای وعده ولې واستل غره ولې پورته کو او کله چې وعده واستل موږ تاسو نه او پورته کې تاسو باندې غر خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا بقوه ما اتيناكم خذوا بقوه ما اتيناكم واخلې اونې سه عملو کې ما پاسمنه تر کړه ما تاسو ته بقوه په طاقت سره کلک واسمعوا وره قالوا سمعنا من اوردل لیکن کار کومګه او سکول شنو په زونو د دې کې العجل محبت تسخي مخکې ذکر بطور خباست څومره عجیب خلک دي د سخي سره مینه لګم نه نوې نه چې عمران خان سره مینه او شربوا في قلوبهم سړی نه دی ولو پرانو پسې روان او اکثر خو لا عقل کن وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم اوس دومره عجیبه مخلوق دی کنه چې سړی لو فرد دی یو سړی بې ایمانه دی یو سړی د سنت دشمن دی یو سړی دوشیزګیانې بار راوباسي او په پردو ښځو باندې شپې کوي او زمونږ قام وایي چې مدني ریاست قایم څومره ذلیله خلک قل ورته بئس ما
ناکار دی هغه چې تاسو ته حکم کوي په هغې سره نفس نو ستاسو ایمان ستاسو دغه ایمان دی. عمران خان ته به ډېر لیډر وي یا به بلاول ته وي یا به بل ته وي، داسې ایمان دی. ان کنتم مؤمنین که تاسو مسلمانان یې. قل ورته ان كانت لكم الدار الاخره اعلان مباهله پس د انواع خمسون چې تاسو ټیکې راشي مباهله لکه بل ځای کې به راشي که نه قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نو دلته کې اعلان مباهله او تردید د قول د دې په وجه ثالثم دی. قل ورته ان كانت لكم الدار الاخره کې استاذ لپاره دار د اخرت په نزد الله خالصا یوازې من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت للكاذب فتمنوا الموت للكاذب. نو تمنا وغواړئ مرګ دپاره د دروغجن. لکه نبی علیه السلام سره یو سړي مباهله کوو، نبی علیه السلام او خلقو ته دا ښودله چې زه په حق یم. د پیغمبر مقابله کې یو لوفر راوتلی وي زه په حق یم. زرګونه علما او مشایخ او مفسرین محدثین فقها او قراء حفاظ د هغې یو جمګټه یو طرف ته ده او لوفر بل طرف ته زه په حق یم. نبی علیه السلام مقابله کې سړی راوت، نبی علیه السلام ته یې مباهله کوه یو نو هغه وی اماتنا الله منا الكاذب وحيدا غريبا طريدا. چې څوک مونږ کې دروغجن دی الله دې هغه مړ کړي یې کې یوازې ناشنای او شړلی شوی. نبی علیه السلام آمین. ابو عامر خزرجي غالبا هغه هلته کې داسې یو ځای کې بیا مړ شو مردار شو چې چاړه ونه لیده. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی. او دوی خو خپل کتاب هم نه مني چې کله خپل کتاب راشي نبي سحران تظاهر وإنا بكل كافر ما أنزل الله على بشر من شيء. نبي هغه نسبت دروغ ولن يتمنوه أبدا او هرگز بونه غواړي همیشه او چې مخکې کړلي لاسونه دي الله رب العالمین علم والا په ظالمانو. لکه د فیسبوک کې د یو سړي نه تپوس کېږي نه چې چا سره غي خان سره یم عمران خان سره ورته آخرت کې اوس ملګری کېږي که نه وایي نه نه آخرت کې نه. چې دنیا کې چا سره ولاړې خو په آخرت کې هغه سره یې که نه. ولتجدنهم خامخا بیا مې دوی لره احرص الناس زیات حرسان على حياة وجند الدنيا من الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس ومن الذين أشركوا. يود واحدهم غواړي او کس د دوی لو يعمر عمر ورکولی کېدل عمر دیا جانا لو يعمر ان يعمر الف سنتين زر کالا وما هو ندي بمزازه وزمير شان وما العمر بمزازه من العذاب. دا خبر مقدم با زائدة وأن يعمر مبتدا مؤخرة
لو يعمر، أن يعمر. بمزازه من العذاب أغسي شده وهو العمر بمزازه من العذاب، وهو العمر بمزازه من العذاب، أو يا مانا في يدا أو هو مبتدا مبهمة، أبي مزازه خبر، أو أن يعمر تفصيل لمبتدا ده. أن يعمر إيه لو يعمر عمر ورك ولا كيدل. والله رب العالمين بصير بما يعملون لدن کے بعملون ذی بنی